الرحمن الرحيم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت آیاتونو کې فرمایي وربک او رب ستا یعلم پوهېږي ما په هغه څه باندې تکن په معنه د تخفي چې پټوي یې صدورو سینې د دوی وما یعلنون او هغه چې دوی ښکاره کوي. الله رب العزت فرمایي یا الله پوهېږي په هغه څه باندې چې د دې سینې یې پټوي. نو من سوء العقیده د بدوالي د عقیدې د وجې د دې عقیده چې کومه بده ده دې یې پټوي خرابه عقیده الله رب العزت فرمایي چې په دې باندې الله دا پوهېږي. وما یعلنون او هغه چې دوی ښکاره کوي من سوء العمل خراب عملنا الله رب العزت باغی پوهېږي. وهو الله وهو دغه الله الله رب العزت لا اله نشته دی معبود برحق الا هو مگر دکه یو ذات بل ذات نشته چې د هغه بندګي وکړي شي چې د بندګۍ قابل دی کوم ذات چې د هغه بندګي وکړي شي هغه صرف یو الله. له الحمد دغه الله رب العزت لره ټول تصرفات خاص الله رب العزت لره. یا له الحمد ټول حمدونه خاص الله لره. فی الاولى اولانا مراد دنیا فی الاولى فدنیا کی والآخرت و آخرت وله الحکم او دغه الله رب العزت لره فیصله ده و الیه ترجعون او دغه الله تستاسو واپسی. الله رب العزت فرمایي چې دغه الله رب العزت ته د ټولو تصرفاتو اختیار دا حاصل او فیصله د الله په لاس کې د هغه تستاسو واپسی ده. مطلب دا دی چې ځان سم قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارأیتم آیا ارأیتم بمعنی خبر راکړئ ووایه ما ته خبر راکړئ ان جعل الله کچرته وګرځوي الله رب العزت علیکم په تاسو باندې اللیل شپې لره سرمدن دائما سرمدن ای دائما همیشه دا شپه در باندې همیشه وګرځي. شپه چې راشي دا د همیشه دپاره وګرځي بیا دغه شپه نه ختمېږي درته الله داسې وکړي. نو که داسې وکړي الی یوم القیامت تر ورځې د قیامته پورې که چېرته الله داسې وکړي نو من اله غیر الله څوک دی بل داسې مشکل کشا د الله نه علاوه من اله څوک معبود غیر الله ما سوا د الله تعالی نه یأتیکم چې راتګ وکړي بیا تاسو ته بدنیای پرانا سره په معنی بدنیای ای بنهار په ورځې سره. الله رب العزت فرمایي داسې بل ذات بیا شته چې تاسو له ورځ راولي چې الله رب العزت در باندې شپه راولي او دا شپه همیشه دپاره وګرځي د قیامت تر سبا پورې وګرځي. نو داسې څوک شته چې هغه دغه شپه ختمه کړي؟ نه نشته داسې. افلا تسمعون آیا تاسو نه اورئ؟ قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارأیتم خبر راکې ما ته ان جعل الله که چېرته وګرځوي الله رب العزت علیکم په تاسو باندې النهار دا ورځ سرمدا ابدا
الله رب العزت در باندې دا رز همیشه وګرځي چې دا همیشه د پاره رز الى يوم القيامه تر ورځې د قیامت پورې من اله غیر الله سوق دی علاوه د الله نه سوق داسې معبود شته علاوه د الله نه یأتیکم چراتو کی تاسو د بلیل پشپی سره الله رب العزت در نه د شپه د همیشه د پاره و د ورځ د همیشه د پاره و لکه ګرځي به الله رب العزت قیامت د دې به خلق د نور په انتظار خلق وایي چې نور به اوس روکېږي اوس به روکېږي نور به نه راځي او بیا به نور روکېږي د مغرب سایډ نه د مغرب د طرف ته به نور روکېږي نیمې پورې به راشي او واپس به لاړ شي د دې نه پس غالبا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي چې سل کاله به بیا انسانان جوړ کېږي خو نیک عمل به د چا نه تبدیلېږي د نیکۍ کیسه به ختمه شي د بدۍ کیسه به ختمه شي بل عمل ما اساسې به ټول چې دغه یې نو هغې باندې به کیسه ختمه شي دغه شان الله رب العزت فرمایي که الله د بنده ټوله ورځ وګرځوي کېږي به قیامت ته نږدې حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی قیامت ته نږدې چې کله دجال راشي کله چې دجال راشي دا اوس دا کومې فتنې چې دي دا چې شروع دي دا ټول د هغې پیش قیمت مقدمة الجیش خلق چې وار کوي د لاندې نه کوي اول داسې کمزوري وي بیا ورپسې داسې ورو وګرځي او بیا ورپسې په مرکز باندې سړی حمله کوي او مسلمانان داسې سطحې ته رسېدلي دي دومره کمزوري شوي دي دومره بېکاره شوي دي چې لومړنۍ حمله یې ورته په مرکز باندې وکړه د کوم ځای نه چې خیر راخورېږي ټولې دنیا ته چې خیر رسي دا کتابونو لیکلي دي نو مرکز یې چې دی هغه مکه معظمه ده هغه مرکز یې ورته بند کړه چې مسلمانانو ته خیر ورسي لومړنی ستا مرکز بند شه بیا ورپسې څومره چې مراکز دي هغه ټول بند شي خبره داسې ده الله رب العزت فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی قیامت ته نږدې چې کله دجال راشي نو لومړنۍ ورځ به د یو کال برابر وي د یو کال دویمه ورځ به د میاشت برابر وي درېیمه ورځ به د هفتې برابر وي نورې ورځې به بیا د عام ورځو په شان وي اوس زمون په شان خلک وي د دې زمانې نوی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د نور څه تپوس وی به چې دا شی به پکې څه کېږي او دا خو زمونږ عقل نه مني دونه د رسول رشي دا پکې اچاره اوسي ځان به کیسي نعوذ بالله من الله المسلم د دې زمانې دا بلا کیسي به ټول خدا هغه زمانه خلق صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقت کې ملګری هغه ورته وایي سیر د منځونو بسې سره زته پوس د منځونو بسې سره منځونه بسې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي منځونه به د اندازې مطابق کوي مثال په تور د سارو ماسپهین په مانځ کې څومره فاصله وي د دې مطابق به د ماسپهین مونځ کوي بیا ورپسې داسې مازدیګر وکړي نو ورځ به اوږده شي دجال چې راشي زموږ په دې خو د عامې فتنې راغلي دا پیسې پې نه دي راشروعي په کورونو کې ناستې ده خو دا په ګډ وډو سره دا په ګډ وډو سره دي دا چې پیسې راشروع شي بیا به څه کوي مسلمان الله یې مني نو دجال چې کله راشي په ټوله ځمکه کې به ګرځي څلور ځایونو ته به نه شي
یو به مکی معظمې ته نشي، یو به مدینې منورې ته نشي. اوس چې خلک خبرې کوي که نه لګیا یې په قومیت کې دومره متشدد شي چې بیا ټولو عربو ته وخلي، نه ټول عرب نه، څوک د ابولهب په شانې د هغه خلاف خبره وکړه، د عتبه په شانې د شیبه په شانې ټول عرب نه، عربو کې لوی لوی خلک دي، بلکې د شام متعلق راځي چې هر ټیم پکې کتاب احادیثو کې بلکې راځي اویا ابدال موجود وي او بعض څلوېښت یادوي چې صرف په شام کې دومره موجود وي. بیا خیر د عربو ځمکه بیا چې د هغه مقدسه معظمه ځمکه لوی لوی خلک دي. امام مهدي رحمه الله چې کله راوچتېږي هغه به هم د نور علمو علماوي د دغه ځای به هم بعضې خلک د دغه یا پابندونه به تنګ وي ګرځي به امام مهدي رحمه الله وغیره. خیر او د موږ واسطه و دجال به څلور ځایونو ته نه داخلېږي، یو به مکې معظمې ته نه راځي. لا اقسم بهذا البلد دویم نمبر به دجال مدینې منورې ته نه داخلېدی به نشي، په هر حالت به فرشتې ولري. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مدینه منوره په ځان کې خراب خلک نه پرېږدي. د مدینې منورې مثال په شان د بټې علما لیکي، او بلکې موږ ته به حضرت خواجه صدیقي صاحب وایي چې دامت برکات وایي کوم کسان چې د مدینې منورې نه راځي احادیث یې ویلي وي یا علماو سره ناسته پاسته وي وغیره، نو دی چې د مدینې نه راوځي یو خو یې زړه خفوي او بل په دې یره وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث کې فرمایلي چې د مدینه خراب خلک نه پرېږدي دا وباسي، هسې نه چې زه په هغو کې یم چېرته ما د هغې له وجې نه وباسي. دا ټول د ادب مقام دی. الدین کل ادب، دین خو ټول ادب ادب دی. محمد امین رحمه الله د چا سړی هغه به د هغې خپل وخت و هغې هغه ټیم به دروازه بندوله، محمد امین رحمه الله مې باب وباسه، هغې یې وباسه، هغه ډېر زیات ژړل او ناته یې بیا ویلو چې زه خو ستا د وجې دلته ایسار یم او دې خو ما بار وباسي، کمې پرېږدې کمې ژړې فقیر د درد یم، فقیر خو مه ژړه یا سید الابرار نه یم. هغه وګورئ د شپې هغې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې راغی، ورته وایي نور خلک وباسئ خو دا زما عاشق دی دی به نه وباسئ د مسجد یو کتاب کې په روضة الحبیب کې 56 بار د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار کړی، شپږ پنځوس ځله هغې ده پکې وایي دا لیکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم. خبره دا د مدینه منوره خراب خلک نه پرېږدي او بل چې دی کوهیتور دغه ځای له به دې خواله نشي تللی او بیت المقدس ته به نشي داخلېدلی. بیا به عیسی علیه السلام مقدار د لوط په دروازه باندې هغه د 2000 نه مخکې اسرائیلو چې بلا کار کړی رپورټ یې قل ورته ووایه اے پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارأیتم آیا خبر راکې ماته ان جعل الله علیکم النهار که چرته وګرځوي الله رب العزت په تاسو باندې ورځ سرمدن ابدا همیشه دپاره الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت من اله څوک دی معبود څوک دی مشکل کشا چې تاسو ورته آوازونه کوئ یا فلا مدد یا علی مشکل کشا یا پلانکی مشکل کشا یا لات منات عزات آواز کوي نو ورشه او صغیر راولي
یا هغه براولې به ای به ختمه کی نه یاتیکم بلیل چې راتګو کې په تاسو باندې پشپې سره تسکونون فیه چې تاسو آرام حاصل کې پاغه کې افلا تبصرون یا تاسو نه وینئ وصلاوی ومن رحمتی و در رحمت د الله نه جعلا ګرځولې دي لکم ستاسو د پاره الليل شپه والنهار ورځ الله رب العزت ستاسو د پاره شپه ورځ ګرځولې ده لتسكنوا فيه د پاره دي چې آرام حاصل کې پدې کې ولتبتغوا او د پاره دي چې ولټوي من فضله د فضل د الله تعالی نه نو دا لف نشر مرتب ورته ویل شي دا بره خبره چې لتسكنوا بي چې تاسو آرام حاصل کې پدې شپه کې شپه د پاره د آرام ده ولتبتغوا من فضله او د پاره دي چې تاسو ولټوي فضل د الله تعالی س تجارتو کې وغیرہ فی النهار پورس کې ولعلکم تشکرون او د پاره دي چې تاسو شکر گزار شئ و یوم ینادیهم او په هغه ورځ چې आवाज به وکړي دوی ته आवाज به وکړي دوی ته الله رب العزت فیقول هو وی الله این شرکای الذین کم دي هغه شریکان زما چې ما سره هم شریکان جوړ کړو نو هغه شریکان کم دي کنتم چې وې تاسو تزعمون چې ګمان مو کوو چې دا خدایان دي دی به زمونږ مدد کوي ونزعنا الله رب العزت فرمای من به راوباسو رابخکو من کل امت د هر یو امتنا شهیدن گواه فقلنا نو بس من به وایو هاتو برهانکم راوړې دلایل خپل دلیلونه راوړې فعلمو فقلنا نو موږ وی هاتو راتګو کې برهانکم په دلایل خپل باندې تاسو په خپل دلایل باندې سو کې راتګو کې فعلموا نو دی به پوه شي دغه ځای کې مشاهده به وشي کنه نو پوه به شي ان الحق دی به چې وای الله حق دی سم حق خدا دی لله حق خو صرف د الله سره او دنیا کې مونږ خو به بل باندې لګیاو یا ان الحق چې یقینا حق لله حاصل الله دی وضل عنهم او ركب شي د دیونه ما هغه سکان یفترون چې دی به جوړول هغه به رک شي سبا چې دی جوړول وربک او رب ستا یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې تکنو چې پټوي صدورهم سینې د دوی وما او هغه څه یعلنون چې دوی ښکاره کوي وهو الله او دا الله رب العزت لا اله نشته دی معبود برحق الا هو مگر دک یو الله دی له الحمد دا الله رب العزت لرا ټول تصرفات فی الاولى په دنیا کې والآخرة او په آخرت کې وله الحكم دا الله رب العزت لرا فیصله ده و الیه ترجعون او دا الله رب العزت تاسو واپس ده قل ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارایتم خبر راکې اماتا ان جعل الله کچرته وګرځوي الله رب العزت علیکم پتاسو باندې الليل شپه سرمدن دائما همیشه الى یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې من اله سوق معبود غیر الله علاوه د الله نه یاتیکم چراتو کتاب بضیاء بنهار فورت سر افلا تسمعون آیات سنوره قل ورتوا اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتم خبر را کے ماتا ان جعل اللہ کچرتو گرزوی اللہ رب العزت علیکم پتا سبان دی النهار و رزل را سرمدن ابدا ہمیشہ الى یوم القیامت تورز قیامت پوری من الہ نسوک معبود غیر اللہ علاوہ اللہ تعالیٰ یاتیکم چراتو کی تاسوتا بلیل بشکی سرا تذکرون کی جتاسو آرام حاصل کے باغی کی افلا تبصرون آیا تاسو نوینے
ومن رحمتي و در رحمت الله رب العزتنا جعل لكم غرزولی دی لكم ستاسو دا پارا الليل شپی لرا والنهار ورځ لرا لتسكنوا دا پارا دی چې آرام حاصل کې فی بدی کې ولتبتغوا دا پارا دی چې ولټوي من فضله دا فضل دا الله رب العزتنا ولعلكم تشكرون دا پارا دی چې تاسو شکر وباسئ تاسو شکر گزار اوسئ ويوم بها ورځ باندې يناديهم چې आवाज ورکړي دا الله رب العزت فيقول وبوي الله اين شركائي الذين كم لها شريكان زما كنتم چې تاسو تزعمون چې تاسو یقین کوو د هغوی په باره کې ونزعنا ورابق منغا من كل أمة دهر يوي دلنا دهر أمتنا شهيدا گوا فقلنا نمکور تویو هاتو راتگو کے برهانکم بدلیل قلباندی فعلمون دیو پوشی ان الحق چیکنا حق للہ خاص اللہ رب العزت کردی وضول عنهم یا فعلمون دیو پوشی فمشاہدی سرا ان الحق چیکنا دا حق للہ خاص اللہ سرو وضل عنهم او رب بشدبیونا ما هغس کانو یفترون چی دیو جوڑولو